जी अस्सलाम वालेकुम امید لرم چې تاسو په ټول ټیک ټاک کوئی زمانو عبدالخالق خټک دی لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې زه وقتاً فوقتاً د خپل چینل کې په پښتو زبان کې مختلف ټاپک باندې یعنی میډیکل ټاپک باندې میډیکل ټرم باندې زه ویډیو اپلوډ کوم که په دې چینل کې تاسو هغه ویډیو نه کتلی هغه تاسو وګورئ مختلف ټاپکس باندې مختلف ډیزیز باندې ګولیو باندې مختلف قسم ته ډیټیل ویډیو پرتی دي تاسو هغه وګورئ ان شاء الله هغه ویډیو نو تاسو ته ډیر زیات انفارمیشن ملو شي نن په دې ویډیو کې زه د ټمپرامین شربت باره کې څه انفارمیشن تاسو سره شیر کوم چې ټمپرامین شربت موږ کوم کنډیشن کې مشومان ته ورکو د دې په ډوز سوي د دې په ساید افیکټ سوي او په کم کنډیشن کې مشوم ته مونږه دا شربت نه ورکو خو دې نه مخکې ما هم یو ویډیو جوړه کړې وه د کلپال شربت باره کې د کلپال شربت مشومان ته په کم کنډیشن کې مونږ ورکولی شو او په خوراک به څومره وي د دې په ساید افیکټ سوي یا کومو حالاتو کې مونږ نه ورکو هغه ویډیو که تاسو نه کتلی هغه ویډیو تاسو وګورئ په هغې کې ډېر ښه انفارمیشن تاسو د ماشومانو دپاره پرته دي نن به دا خبره کوو چې ټمپرامین شربت څه شی دی بیسیکلی ټمپرامین داسې یو شربت دی ځکه تاسو دا خبره وکړم چې ټمپرامین شربت د ماشومانو دپاره په ټولو شربتونو کې بهترین شربت دی ولې چې دې کې کوم سالټ ایښودلی شوي دي دا په دې پیناډال کې نشته دا په کلپال کې نشته دا په فبرال او ډسپرال شربت کې یو هم نشته دی ولې چې دا پیناډال کلپال فبرال او ډسپرال صرف طبي کې کار کوي دا ټمپرامین شربت چې کم دی دا که تاسو ماشومانو ته ورکوئ نو دې سره به ماشوم تبه هم ختم کېږي او دې سره که هغې ته یخنۍ والی وي زکام وي پوزه بهیږي دې کې هم ماشوم ته مونږ ورکولی شو نه دې وجې نه زه دا کمپیر کوم چې دا یو بهترین شربت دی که ماشومانو ته تاسو ورکوئ نو نه صرف د ماشوم تبه سره ختم کېږي بلکې ماشوم که پوزه بهیږي یا پرنجي وي نو دې کې هم د ډېر بهترین کار کوي اوس په خبره دا کوو چې په کومو کنډیشنو کې مونږ ټمپرامین شربت ماشومانو ته ورکولی شو اول خبره دا ده که یو ماشوم تبه وي هغه ته زکام وي یخنۍ ویلی نو داسې کنډیشن کې مونږ ټمپرامین شربت ماشومانو ته ورکولی شو بعضې ماشومانو ته د په وجود باندې دردونه وي د څه وجې نه دردونه وي د کمزورۍ وجې نه وي یا هسې کیل وکړي یا منډې ترډې ووایي نو ماښام چې کله دی وده کېږي نو دته زیاتر په وجود باندې دردونه وي نو داسې کنډیشن کې تاسو ماشوم ته دا ټمپرامین شربت هم ورکولی شئ بعضې ماشومانو د غوږونو زخم وي د زخم وجې نه ماشوم ته تبه وي نو د زخم شربت سره سره تاسو ټمپرامین شربت ماشوم ته ورکولی شئ چې دې سره به د ماشوم په غوږ کې چې کم درد وي دا درد سره هم ختم کېدلی شي داسې ماشومان چې د هغه په غاښونو کې زخم وي په غاښونو کې د زخم وجې نه د دې غاښونو د زخم وجې نه د ماشوم ته په غاښونو کې ډېر سخت درد وي نو د دې درد کنټرول کولو دپاره یا ختم کولو دپاره هم تاسو ټمپرامین شربت ماشومانو ته ورکولی شي بعضې ماشومانو ته د یخنۍ وجې نه د زکام وجې نه پوزه بهیږي پرنجي وي یا د سترګو نه اوبه بهیږي نو داسې کنډیشن کې تاسو ټمپرامین شربت ماشومانو ته ورکولی شي دې نه علاوه که د یو ماشوم ټنسلې وي ټنسلې دې ټنسلو کې ماشوم ته زیاتر تبه وي یخ پرې راځي نو داسې کنډیشن کې هم تاسو ماشوم ته ټمپرامین شربت ورکولی شئ او دې نه علاوه که یو ماشوم ته مرۍ خوږېږي مرۍ کې چېرته زخم وي انفیکشن شوی وي د نور انټي شربتونو سره سره تاسو ټمپرامین شربت ماشوم ته ورکولی شي نو د دې ټمپرامین شربت سره د دې ماشوم چې کومه تبه وي څه وختي طور پر هغه هم ختم کېدلی شي دا د ټمپرامین شربت څه انډیکیشن و چې په کم حالاتو کې مونږ ماشوم ته ورکولی شو اوس به راځو چې د دې ډوز څه دی خوراک څه دی چې د کوم ماشومانو یو کال عمر وي یا د یو نه کم وي یا د 5 کالو وي هغه ته مونږ نیمه چمچه ورکولی شو په ورځ کې 3 ټیمه داسې ماشومان چې د هغو ماشومانو عمر د 5 کالو نه زیات وي د 10 کالو وي نو داسې ماشوم ته مونږ یوه چمچ ورکولی شو ان کیس که چېرته د ماشوم ویټ لږ زیات وي نو داسې ماشوم ته مونږ یوه نیمه چمچ هم په ورځ کې 3 ټیمه ورکولی شو د بعضې ماشومانو چې عمر د 10 کالو نه ابا وي 12 کالو وي او وزن هم زیات وي ښه برابر وي نو داسې ماشومانو ته مونږ ټمپرامین شربت په ورځ کې 3 ټیمه 2 چمچ هم ورکولی شو اوس به راځو چې د دې په استعمال سره ماشوم ته څه ساید افیکټ کېدلی شي د دې ټمپرامین زیات ساید افیکټ نشته دي ځکه چې په دې کې پیراسټامال دي د دې زیاتر ساید افیکټ نه وي خو بعض اوقات په بعضې ماشومانو باندې د دې څه ساید افیکټ هم ظاهرېدلی شي لکه هغې په ګېډه کې درد هم راتلی شي د دې په استعمال سره ماشوم ته دستونه کېدلی شي د دې په استعمال سره ماشوم ته الټۍ هم ورتللی شي او داسې ایریټیشن ورته کېدلی شي ماشوم ته غوسه ورځي ایریټیشن کېدلی شي خو بهرحال دا چې کوم ساید افیکټ دي دا ډېر ماینر کیس کې زیاتره ماشومانو ته نه کېږي د دې به کانټرا انډیکیشن څه وي یعنې کوم ماشوم ته به دا مونږ نه ورکوو یو ماشوم که چېرته زیړی وي لیور مسله ورته په داسې کنډیشن کې دا شربت مونږ ماشوم ته
نه ورکوو. ولې چې دې کې پیراسټامال دي، دا پیراسټامال چې کم دي زیاتر لیور ته مسله جوړایي، یعنی تکلیف ورکوي. ورونو دا څه انفارمیشن چې تاسو سره ما شیر کړو د ټمپرامین شربت بارے کې، چې ټمپرامین شربت موږ کوم کنډیشنو کې ماشومانو ته ورکوو. د دې به ډوز صحیح خوراک په صحیح په وخت کې ټیم ورکولی شو. د دې به سایډ افیکټ پلس کانټراډیکیشن به سوي او کوم ماشومانو ته به دا موږ ټمپرامین شربت نه ورکوو. ان شاء الله امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښه شوي. که ویډیو تاسو خوښه شوي دا ویډیو ضرور لایک کړئ او د ټمپرامین شربت بارے کې یا داسې څه نور داسې کنډیشن حالات وي هغې بارے کې څه قسم د تاسو څه کویري وي څه کوېسچن وي په کمنټ باکس کې تاسو ولیکئ. انشاءالله هغې به زه تاسو ته ضرور ریپلای کوم. دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ولې چې زه د میډیکل ټرم بارے کې کنډیشنو بارے کې ټاپکس بارے کې وقتاً فوقتاً بهترین ویډیو تاسو لپاره اپلوډ کوم. د خپل ځان او د خپل صحت ډېر خیال ساتئ، د خپلو بچو ډېر زیات خیال ساتئ. شکریہ.